درې سیزونه دي چې هغه د مرګ نه وروسته کارآمد. یو نیک اولاد، کچا نیک بچی پریخي او ورپسې دعاګانې کولې نو دا باغې پسې راشي. یو علم خپل علم کړی دی او هغه علم بیا خلکو ته ښودلی دی او خلکو ته ویلي دي، نو دا سلسله چې تر څو پورې جاری وي نو قبر له به ثواب سره. یو صدقه جاریه سړی دی په ژوند کې جومات جوړ کوی وېستو، پولې جوړ کو، سړک جوړ کو، دا چې تر څو پورې آباد وي او خلق ته فایده علي نو دله به قبر له ثواب. اوس جمعات جوړ کو دا معنا نه ده. اوس په جمعات کې چې بلب سوځېدلی کنه نو امام आवाज وکړي چې چنده واچوي بلب سوځېدل داسې ده کنه. یو کس پکې نه راپاسي چې په آرام کښېني زه ځمه بلب نو څوک به 2 روپۍ راوباسي، څوک به 1 روپۍ راوباسي. یو بلب لبه په جمعات کې چندي. حالانکه یو سړی پکې د دې قابل وي چې بلب سکے چې جمعات جوړولی شي. تاسو رښتیا ووایئ چې تاسو کورونو کې بلب وسوځي چندې ولا پکور کې چې بستر زړه شي چندې ولا کول، پکور کې د کټ پوزې دي چې زور شي چندې ولا کې. په خدای قسم د دې به هم مؤاخذه کی. خدای به وای ښا اته چې پکې سره د بلبلې اوسېدې او برګای چرګای خزا بدر تا وړې دا هغه به ویلي نو چې بلب څه دې درې یا پوزې خراب ته یا کټوي خراب ده یا سمسه ویلي به نو تا به بیا را رسول او زما کور د پاره دی 1 روپۍ لپاره چنده کې ورکړي. دا به په خدای قسم پختنی کېږي زمونږ بیاړه تبا. زه چې ورځ تېرېږي د مولانا عبدالمعبود صاحب په دې خبره مې ایمان مضبوطېږي چې ورځ تېرېږي نو ایمان مې پرې مضبوطېږي. د شپې 10 بجې وې ما ورته ویل ما ته د یو قبر کشف وکړه. یو قبر راته وښایه چې د لاندې د مړي ساز دی هغه سره دا علم ورځه ادیرې ته راوېستم. چې ادیرې ته راوېستم مراقبه یې داسې وکړه. ما ته وی بچیا مړی خو درته خیمه په قبر کې خو دې ټوله ادیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي. دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي تیکې تکریکي په داسې منډه ته خلاص شم چې په یو سا کور ته ورسېدم. مالځې نه ګور د مرګ نه وروسته به زمونږ په قبرونو کې دا اوس برزخي ژوند ګوره. د دنیا ژوند خو تاسو خپل ګورئ لګیایئ چې آخرت دپاره څه کار کوئ یا آخرت دپاره څه کوئ لګیایئ هغه تاسو ټولو ته پته. په دین خدای پوه دی، په دین خدای پوه دی. پروسه کال یو سیک راو کېناستو سال خیر ویل بچی مې نهر دی او دړی اوړه راته پکا سیک. اوس خدای خبر دړی اوړه په څو کې ده خو ما 50 روپۍ ورکړي مالزه بچی اوړه پې واله یاره سیک د سیزي او ما ته ګوري د سیزي او ما ته ګوري. 3 ورځې پس مې بیا هغه سیک ولیدو. ما ته وایي ته ملایم او که بلایم څه پوښتنې کوې ملاتوب نشته ګڼکپي ده. ویل زما د زړه په بیه اغوستی ما خو داسې سړی نه و لیدلی لکه دا ته چې مال بس پرېږده بچی تا یو ټکی وکړو چې بچي مې نهر دي نو که سیک وي او که هر څه وي د خدای بنده خو وي. په قیامت کې به دا تپوس وکړي چې زه بیمار وم ته به ورته داسې ولاړې زه بیمار وم تا زما تپوس کړی دی یا الله نه زما پردی پلانې بنده بیمارو تا سره گاون کې بیمارو تا تپوس کړی. الله به دا تپوس هم کوي چې زه وږی وم تا ماله یو نړۍ روټۍ راکړې خدای به وایي زه وږی وم. یعنې دا معنا چې زما بنده تا ته ودرېدو چې زه وږی یم نو تا ونه یو روټۍ اخیست. زما جامې شلېدلې وي خدای به ورته وایي زما جامې شلېدلې وي تا ماله جامې اخیستې څومره جامې دې وي هره ورځ به دې نوې جوړه بدلوله هره ورځ به نوې رنګ کې د کوره راوتې. دا خانان چې دي دا د سهار په 10 بجې د کوره راوځي او چې 9 بجې تپوس وکړي نو وایي باتروم کې دی څوک وایي باتروم کې دی او څوک وایي لیټرین کې دی. هلکه وایي چې ټټای کې دی د پیرنګي بچیا باتروم څه یاد دی او لیټرین څه یاد دی خو ټټای کې دی غول کوي. نو په باتروم کې او په لیټرین کې صاحبه 2 غنټې ځان ته برش نیولې او ځان برشي را برشي او بیا چې بار روزي او بیا په تولیه باندې دا چل کوي او دا چل بیا وخت نما شیشې ته ودرېږي ویښته به سم کی ګیره خو بیا دننه کله کړي واورئ او ګیر خریلو. مسله دا ده چې ګیره کله کړه او شیشه کې وکړ یا قدنما شیشې ته ودرېدو چې زه خو ډېر ښایسته ښکار خو که په ګیره کړې دوی دا ووایي چې زه ښایسته ښکارم په ټکي کافر شي. په ټکي نه فقط دا چې کافر شي ښځه هم پې طلاق شي. دغسې هره ګناه واخله چې تا پې فخر وکړو ته به پوه هم نه یې د اسلام نه به وتې
ټول بم ګیره واجب بی هوا وخت ډېر خستو از آدم علی السلام ویل چې یا الله د څه وخت مال امر نه الله ولا ګیره پیدا ورته وی چې آدم د بی هوا زینت چې د سر وخت دی استاد زینت دا ګیره ستا خستواله په دې ګیره کې او داغه خستواله د سر وخت بعد سره وی خزنه به تاسو کوم چې ګیره پریدم کپرینه خزه دې قدر ته وایي چې ګیره نه پریدا پټکی ته سر کال ولی وای چې زما ګیرستانه د خوخه وخت در باندې بدلګ استاد د سر وخت په ما بدلګ سر ته کل کو دونای سر بغیر ستا پلار د خزه جواب کولی شي او بیا په دې دور کې په دې ملک په دې سلیم ملک ته د خزه جواب کولی شي خزه ته ویل شي ته چې دا کار مکو خزه خو دمر لري لاړې چې ستا غور نکد قبر نروزي واپس پیرا 50 کال شو د پاکستان جوړېدو په 50 کال کې د خزو شاپینګ نه ختميږي شاپینګ ما دیګر کې خزه شاپینګ مونږ سره مخامخ دکانونه د بجلو د سیلیټر موټر ورته ودرېږي خاون زنتلا کې په موټر کې ناشتي او خزه رتاوره چې دا هغه بروزي داسې بکیږي او دکاندار ته ورشي کله به برشلی او کله به راډلی او کله به ساده او خاون دلای په موټر کې نه دي کنه ګوره یې ټول ورس خاون دی لاو دپلوتی او دا سار د کور راوځي دا څوک د چا چې خزه بربنده ګرځي هغه دوس او په دوس د جنت بن حرام بل کوایت جنازه او ختمونه خیراتونه دا قرآن دا سستاد الله سره چې بس تا چا په سیویل نو ورمنډه کړو را خلاص دا ستاد الله نو زما عزیزانو دا به زمونږ ژوند دا د دنیا د ژوند نقشه وا چې ما تاسو ته وایي چې په دنیا کې د هر یو کار د پیغمبر د مرزا خلاف وکړو عمر لبا تباش راتلون کې ژوند چې د قبر ده ابدر ته ان شاء الله مخې جمعه ته بیانوم او بیا د قیامت نه بعد ژوند ده ابد عمر لتباش کدا ژوند خراب کړي د حرام او حلال تمیز دیونکو د خو د بد تمیز دیونکو په کور د کنټرول نکړو کور د دمتوب نه پاک نکړو دیکھو ګورئ څنګه چې د خزه مخبر بندول ناروا دي او د سړی خزه تکتل ناروا دي دا چې د خزه هم پر دې سړی تکتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ کې یو مؤذن سلام ایوا پستر ګړون چې ټول پنګ مکوي ناورم دې پستر ګړون د مؤذن ا د رسول الله کور تراله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیان ته وی چې پټی شي وی چې ولی عبد الله ابن مکتوم را وی چې یا خورون دې داغه خو نظر نه لګي ریکارډون دې تاسو خورندې نه څنګه چې داغه کته تاسو ته ناجیز دي دا تاسو کته هغه ته ناجیز عزیزانو په دې ټولو خبرو سوچ کوي مونږ تبایو زه درته په ایمان وایم کمه دومره عقیده مشتا چې په قبر کې میکیدي زویم چې لا خلق برا باندې ولاړی پاسو په ما بلاندې درزار خلق به ولاړی حدیث کې خراجی کنه چې خلق روان شي او لاړ شي نو آتاهم ملکان دو ملائکه ورته راشي او بیا راکې نه یو تاسو نه دي زما خلق ته بنګو لا خلق به ولاړی او په درزار الله دې اما او په دې پر فتن دور کې دا دعا وکړي په اخلاص چې خدایا که په دې پاکستان کې د خزو د حیا او د سړو د حیا او د ملک نه دا تمام کنجر توبونه او دم توبونه سو کوم حکومت نو رکی خدایا هلاکي خدایا هلاکي کدا درد دی حکومت او د بمبرانو په لکه نه خدای دې هلاک او خدای دې په دې ملک داسې نظام راوړي لکه په کابل چې د طالبانو نظام راغلی نن سلوخ کال مخ کې مونږ یو میټینګ کو د ظفر علي شاه په کور کې کینا موای کنا میټینګ مو کړو د ظفر علي شاه په کور کې چې زمونږ ټول سنیان چې دي دا د شیعو ماتم خانو ته دي داغي جلوسونو سره رواني او د سنیانو خزه امام باړو ته دي او داغي په جندو پورې ګډاګي تړي دې لپاره چې زما زوی راځي چې د دې سغور دا میټینګ د ظفر علي شاه په کور کې نن سلوخ کاله مخکې وشو مونږ مفتی عبدالقیوم دې خدای پاک وبخي داغه په سربراهي کې اداره تبلیغ الاسلام جوړه کړه دا مونږه جوړه کړې و او پاغي کې با کوشش داو چې سنی خزه او سنی سړی دا د شیعو امام باړو تلار نشي او داغي جلوسونو سره روان نشي مونږ با خپل یو مذهبي شغل ورته جوړ کو خپل جلسې وکاو چې سنی رانا اخوا لاړ نشي
زما په خبره پوهیږئ دا ظفر علي شاه د پیښور لوی سړی دی دا ګواه دی تپوس دی وکړئ علما براتله 10 ورځې به د محرم 12 ورځې د بارا وفات به جلسې کېدې یو مولا پکې راغی د لاهور رضوی به ورته وی هغه په ګاډي خانه کې تقریر وکړ او د مولانا اشرف علی تھانوی متعلق ہوئے کہ آپ کو پتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی کون تھا وہ دیوبندی تھا وہابی تھا اور بے دین اور کافر زرست ناستم بے مخ کے ناستو دا تقریر کولو ماں پہ درست نرا ٹوپ کرو اچت میں کو دا سٹیٹ نمبر لاندے ہو گردو چلاندے میں ہو گردولو ورپسې مام ورټوپ کړو او پلاتو په وخت دا ورمیګ میونی و مانډګي غوندیو دا ورمیګ میونی و د چرګوټي غوندې می تاولو دا ظفر علي شاه گواده دران اخلاص ذکر عالم چرالم دیرا پسې په جرګراله ما ورته له چې یو مصیبت نه مونږه سنیان بچکول اوس ته پاغه مصیبت واړولو چې دا هغه علما کافر دي چې چا د ملک نه ترنګي شړلې چا په دې ملک د آزادۍ ساغسته ده د شیخ الهند مفتی محمد حسن مفتی کفایت الله مولانا حسین احمد مدنی مولانا ابوالکلام آزاد مولانا احمد علی لاہوری مولانا ادریس کاندیلوی دا خلق بی دین دی او دال و اخوارا و روٹی اخلاص چیزی دا دیندار زائی رک شیمان زتاسو سر جلسے نکو دیر منٹے پھر نلی ایسی ہے جاؤ تک ہو جاؤ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پشاور میں اپنے آپ کو مولانا کہلوانے کا میں پشاور کے حلوے نہیں کھاتا میں پشاور کے فاتحہ نہیں کھاتا میں پشاور کا امام نہیں ہوں میں پشاور کا مولوی نہیں ہوں میں پشاوریوں کا کچھ بھی نہیں ہوں الدف ہو جاؤ مفتی عبدالقیوم په جمعات کې صلاح وکړه چې څوک ورځي چې د دیوبندیانو خپل ډله جوړ نو انجمن تبلیغ قرآن او سنت په نوم باندې دا انجمن جوړ شو دې د پارا چې سنیان با د شیعو امام بارو ته نزي او سنیان با د شیعو جلوسونو کې روان دي او د سنیانو خزي چې دي دا به د شیعاګانو امام بارو ته پویو بخلق چې د امام بارو ته مزه دا انجمن جوړ د پاره دې د پاره تاسو خیال راغی د دې انجمن غرض او بنیاد دا دی چې د سنی عقیده تحفظ شي او د باطل عقیدونا مسلمان قوم منع کړي دا انجمن جوړ دی د پاره دی او غرض دا دی او مولا رب سبق ویل استاد ورته لګي سار شه عقل زدکا ول څه عقل زدکا ټول کتابونه مې وې مولا ول خزا په یو جمعه ورغله په جمعه کې د پیر غوا په جمعه کې تړلې و د پیر غوا و په جمعه د په منبر ناشته دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته او دا کوته کې چې ګرځي اډج کوفیان اغیرانی ولې مرګ له والے به خپلای پټوله ماته دی واپس لاړو استاد ته وای چې دادی کتابونه او دادی مولاتوب زما توبه ده ویل ولی ویل حق به ویل او غمریکم حق به ویل کور دوران شمه چې تاسو ویلو چې لګي سارشه چې لګا قلم زدکینو بیا به حق خویلې لګي سارشه اوس کینا یو کالی د علم سره ټریننګ ورکړي سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوای تړلې ده د په منبر کې ناستو ورونو خبره واورای د دې پیر د دې ګیره په وختو کې دا سیاست دی چې چا سره یو وخت وی ټول مربن مړ کیږي امریدان راغی پیر ته وای چې څنګه وختره امر اختلافات کې ورناګیره بهم زما باندې رنگای و مرګ استخلاص شو مریدان ډیر پاتې چې ډیر پاتې دي ویل نه استخلاص شو دغه هغه په جوړ کړه ته په داسې ورته پاسو کې داسې او چې مریدان ته پاتې دي پیر څنګه خپل نیولې و مړ مولان تو خپل او دو پردای کې استاد لورغه داسې چلو شو ویل ما چې درته چا عقل زدکا تم بچوي د پیرم بیړه تباش او ځان دې محفوظ نو ما مناسب لک عقل زدکا لک سوچو کا فتوی چې ورکه سره غوندې ځان کې اهلیت هم پیدا کا بل شان تم ګورا وخت هم ګورا چې د دې سړي خو مونږ ټول عمر سلويخ کاله د خلکو دوکه کړی نه دا مونږه وای په ایمان کړی دي مولانا شبیر احمد عثماني زړه پاک نه او چا د دې مسلم لیکو دلاسه چا دې او کنيو ریو چا د ول شری نظام وای په چې ملک راغی
اقتدار سنبال شو ولکینه بارام مولا صاحب چرته کور کمانې د موان استاد دې خبرو سره څه کار دی زمون په علاقه کې یو میر دی زه ورته تارپیټو یم میر مونږ دغه ته وایو دا د کمیټۍ چیرمین نه او تارپیټو یو مولا باندې منډې ترلې ځاله کې ممبر کا په چامبر وای دا یار مسیتی کدھر دم بم پاکو کې مپیا کو تیرا اونکه کرنے کې ارزي ته تو کې نه غونه هغه ته نو دوی مون سلوخ کاله استعمال کړی او ان شاء الله د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با ته وګورئ چې په دې سرمایدارو با ما درته میچنه او نه ګرځولې نو دا ګیره به بیا ما ته دروغه سره هغه ورځ د خبر کې پولیس افسرانو یو دوس بیان په حوالات کې مالک اولی ویجی دوی چانه 10 روپۍ رشوت اخیست مال خپکیږي خو باندې په یو ټکی درته وکړه هغه افسر ته مې وی نجی ولی به خپکیږي ما هغه 10 روپۍ اخیستې وی حوالات تلاړو او تا کړه چې پروند کینوانو 10 کریټ راغلیو ته به کوم جهنم ته ځې پدې مې دا استا مور پسې خیرات کړو کستا خزه پسې خیرات کړ سپای 10 روپۍ واغسته کافر شو جیل تلاړو ٹھیک ده جی تا مال 10,000 او 15,000 روپۍ جمعات لراوړي دا په کومه خوشاله کی نو دا مغه خبره ده چې نظرانه نه هی سود ہے پیران حرم کا دیل چور کی رشوت شي مال تراشی شکرانه شي پیرله چور شي نظرانه پیرله چور کی نظرانه اور راته چاوي دلته پیر د تبلیغ والا خلاف پیر دا تبلیغی جماعت والا پیژنې وې د دوی خلاف ده مال د دوی د خلاف وجه بل هیڅ نشي کې او تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمه مفت خی منظومه مفت خی او پیران په پیسو تبلیغ والا دعاګان خلق ته مفت کوي او دغه چې ناصر کې چې قربان دې شمه داونه باندې نه وګورځي د دې وجنا زه درې دې نشم معافي خوږي معافي غواړم د کینه ما زما ديزان اوس دا عقاید واوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورستو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اولو ابوبکر صدیق هغه انسان چې د غرمه په ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ولراغ او ورته وی چې یا رسول الله به وخت رااله وې صدیقا ابشر خوشحال شه الله را ته جواب راولېګلو چې په دې ټکی لار شو ابوبکر صدیق ته زما سلام وای بلا واره شیعه وای چې ابوبکر دا دشمنو د حضرت علی زور توام چې راشي حکومت دی او بل مهرباني وکي کن اخر کدا حکومت په دې ملک یو فتنه او فساد ورکول غواړي نو دا مهرباني دی وکي چې سنی او شیعه علماو ته دعوت ورکي چې راشي باس وکي کباس کې مونږ پرشو زشیا کېږي او کمه د دوی مولیان پکړه دا به سنیان کی خبر اخلاص باس ته میدان تکه د دوی دا مجتهدین باس بونکو ک جنت د دوی په لار کې ټول کال لغړی ته کوا لس ورځې سینه مینوها جنت ته تیشوي نو زمون سکار دې چې ټول کال په قهر اخته یو خدای لس ورځې بهای کوي کو او به جنتیان وي نور زم شیا کېږي او دې تماوي چې دا جنت صرف ستاسو د غریبانو خوخته د مليانو نه دی خوخ ولی مال ستاسو د مولا ولی کمیس نو باسي او فزان نه راګدي په شیعه حضرات کې چې کوم مالدار دي نو زه ورته چې تاسو ولی کمیس نو باسي وای مونږ په خوا ډیر ځانواله دي نو په خوا چې ځاخه کار کوي بیا ورستو نه کوي خکار خو په ټولو مرکه نو معتبر چې ور سره رواني هغه سیدا او دی غریبون فزان رہی دی سینې نه تکي لاري شي د اخر ورځ کې په چاکوانم ځان وای تاسو خیال راشه صفا خبره ده قرآن و حدیث اصل دین دے بل دین نشتا و نبل مذہب شتا قرآن و حدیث کے بسر گورو ابو بکر چی وفات کے دا حضرت علی رو غفتو حضرت علی تیوئے چی زمان دا پارا با دا جناب محمد الرسول اللہ دا روزین اجازت غوارے کروزی مبارک نے اجازت شنو ما پا دروزی پا خواہ کے دفن کا اے علی کدروزی نظمان دا دفن اجازت نشو
نو عام مقبره جنت البقیع ته مې بوزا. حضرت علی فرمائی چې کومه ډله چې د پیغمبر روضې ته اجازت ته روانه وه هغې ډلې نه زه مخکې روان وم.